ګرانو کتونکو د الله په کور کې ولاړ یم د جومات په کار کې بالکل کنجوسي مه کوئ د دې به هم الله موږ نه تپوس کوي د کلي خلک ډېر ضعیف دي چاندې وکړه سولر یې راوړي جومات له او غل راغی هغه سولر یې هم ترې یوړی غل ته خو زه دا پر کېدم زه وایم چې د الله د کور نه دې دا سامان وړی راوړه ثواب به دې وشي دعا به درته کوو زمونږ قرآن شریفونه ضعیف شوي دي خو چا موږ ته قرآن شریفونه واستل موږ به پکې تلاوت کوو او تاسو له به دعاګانې کوو دلته دا هلکان دا ماشومان ډېر زیات په تکلیف کې دي دوی د الله د دین زده کړه کوي په دې کې خو د دې دا حال تاسو وګورئ سره ګرمي ماشي مچان باد باران زول توپان هر څه پکې په دې ځای باندې وي نور معلومات د قاري صاحب نه لو قاري صاحب څنګه حال دی خیر دی خیر دی الحمدلله قاري صاحب څه حال احوال دی دلته څنګه د سبق وایي دی وړو ته دا خو جی دا کلي والا ډېر غریب خلک دي بس دا ماشومان راځي دلته که نو د دې دا خو د دین مستقبل دی دا ماشومانو ته سبقونه ملې دلته کې کم دی راځي سبقونه وایي خو دا علاقه ډېر زیاته غریبه ده جي دی دلته سولر یې راوړی هغه ته چا یوړی غل ته نه یوړی اوس دا ماشومانو ته ډېر زیات تکلیف دی جي یو خو دی ته درۍ پوړونه نشته دی او بل یو سولر وي او دغه شانتې ورسره پکې وي بیټري وي داسې یو کس واخلي او دا چې کم دی نو دلته راوړي دا ماشومان په دې ګرمۍ کې ناست وي جي چې دی ته ولګي دی ته به لږ سهولت شي جي دی به سبقونه وي او چې چا غشتي وي هغه صدقې جاري په نیت باندې هغوی ته به دا ماشومان چې څومره سبقونه وي دا ټول ثوابونه به هغوی ته غل ته خو زه دا پر کېدم زه وایم چې د الله د کور نه دې دا سامان وړی راوړه ثواب به دې وشي دعا به درته کوو لکه تا چې واپس پرې راوړی تا چې اغوستی دي جومات له څه وایي تاسو یاره جي داسې دور دی چې نن سبا چا جوماتونه معاف نه کړل دي او بس چې کوم ځای کې وسې رسي نو بس هغه ځای نه هغه وړي زه خو وایم چې دی به الله ته په کومو سترګو باندې مخامخ کېږي لکه د جومات یو څیز د ماشومانو یو څیز هغه کور ته وړي او هغه استعمالوي دی به مو چې زه مونځ کوم زه عبادت کوم زه به الله له ورځم که نه جي دا څه د انډیا نه هندو نه دی راغلی نه سیک راغلی دغه دی چې خپله معاشرې خپل خلک دي خپل مسلمانان دي جي ځان ته مسلمان یو مونځ به کوي دس به کوي داسې کارونه کوي جي قاري صاحب ستاسو د رابطې نمبر لږ ووایئ د رابطې او ایزي پیسه نمبر 0346 786 745 3 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ د طالبانو ته قرآن مجیدونه سخت ضرورت دی دا ورته اغوستی شئ دې نه علاوه که چېرې وګورو د دیوال ته یو بوری سیمټ اغوستی شئ پوړ اغوستی شئ جومات هم ډېر لکه که چېرې وګورو د غورځېدو دی نو د الله کور دی د آبادېدو کوشش یې وکړئ الله تعالی به ستاسو دنیا او آخرت ښایسته کړي زمونږ قرآن شریفونه ضعیف شوي دي خو چا موږ ته قرآن شریفونه واستل موږ به پکې تلاوت کوو او تاسو له به دعاګانې کوو